رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. سورة النحل او سوارلسم سپارہ 84 نمبر آیاتی مبارکہ. سورة النحل سوارلسم سپارہ او 84 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیات مبارکہ کی رب العالمین د میدان محشر او د قیامت تورزی یو حالت ذکر کئی او یو منظر ذکر کئی. د قیامت تورز با مختلف حالات وی، مختلف مناظر بی. نو اللہ دا اغین یو حالت ذکر کئی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. پکم اورس چراپور تبکمونگ دا ہر امتنا یو گواہی کون کے پیغمبر. دا ہر امت نبا یو گواہ اللہ ویز جوڑو چی اغا گواہ چی دے اغا با پیغمبر وی. دا با پا دی امتیانو گواہ کوم. علماء وائی حساب چی کلکی گی یو با آدم علیہ السلام وی. زکا دا طول آدم علیہ السلام اولاد دے. یو با پیغمبرم وی. دا داغی امت چی کم پیغمبر وی اغبم حاضری. نو دا حساب با دا پا مخ کی گی. نو اللہ وی زبا پیغمبر گواہ کم دا ہر امتنا. دا پیغمبر با دا نیکانو پا نیکو باندی گواہی کئی او دا کافرانو پا کفر او دا گناہگارو پا گناہ. پا دی با اللہ تبارک و تعالیوی زیو گواہ ادروم چی اغبا پیغمبری. نو عدالت زکا گران دے چی گواہ با پیغمبر وی. نن گواہان عام خلق دے، کل یو خبر او کل بل او کل لیدی او کل نلی دلی او کل پا پیسو گواہان راولی. من کل امت شہیدہ. دسی عدالت تم حاضری دا چی گواہ با اغی کی پیغمبری. پیغمبر با گواہی ورکی سوک با دا سنم انکار نشی کولے. کرامن کاتبین بی عمل نامی باور سری. ثم لا یؤذن للذین کفروا. بیا با اجازت نشی ورکے دے دا عذر کولو اغی کسانو تا چی کافران. کافرانو تا با دا عذر مقم نمیلاوی. دے عدالت تا چی سڑے لارشی نو قاضی تا پوس کی ویزا تا دا کار ولی کڑے دے تا او آیا کنا. نو موقع خور لور کی دا عذر طلب خوتی نو کی چی تا تا سم مسئلہ و چی تا دا کار کو. ثم لا یؤذن للذین کفروا. کافرانو تبا اللہ دا عذر مقم نور گئی. دمر سخت و رزدہ دا کافرانو دا پارا دیر دا سخت و رزدنو. کافر تبا دا عذر مقنی چی دا تا اللہ تینا دا عذر تا پوسو کی چی سا عذر خوراتا وکا. بعض آیاتونو کی خورازی چی کافرانو نبا دا عذر مطالبوش او دیبا عذر اکی. نو بعض آیاتونو نخو معلومی گی چی دی تبا دا عذر موقع میلاوی گی تپوس پتی کی گی تاسو تس عذرو دل تاوی چی نبا میلاوی گی. علماء وائی چی اول باورتا مقور کرلیشی چی عذرون بیان کئی. خو بیا باورتو ویلیشی قال اخسئو فیہا ولا تکلمون. کوری شای ما سر خبری مکوئی. اول باورتا دا عذر مقور کی خو بیا باورتا رستو وی چی ما تا نور عذرون ما بیانوئی. باس عذر مقبم نی چی عذر بیان کی. صرف زفیر بی او شہیق بی. دا چغی دی دا جہنمیانو. زفیر او شہیق
دقه به وخي نور عذر به نشي بیانولی ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه طلب د توبې کیږي دا موقع به ولم نه ورکیږي چې زه توبه وباسئ الله به معاف کړي نه د توبې ځای چې دی هغه دنیا ده ولا هم یستعتبون د دوی نه به طلب د توبې هم نه کیږي د الله د رحم دروازې به بندې شي د الله د رحم دروازې به بندې شي دا رحم به هلته نه بیا دا رحم به نه نن د رحم دروازې کولو دی کافر لم الله رزق ورکوي کافر لم الله د سهولت ژوند ورکړی دی خو ولا هم یستعتبون د دې نه به بیا طلب د توبې ونه کړلی شي چې ته توبه بیان کړه د توبې دپاره به ورته مقم نه میلاویږي داسې حالت به راشي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او په کم وخت کې چې وویني هغه کسان چې ظلم یې کړی دی العذاب عذاب لره چې عذاب وویني دا خلق مراد تینا کافران دي دا به د شهادت د شهداو نه وروستو دی چې کله دا وویني نو فلا یخفف عنهم العذاب د دین بس پک نکړلی شي د دین عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړلی شي نه به د مهلت موقعی نه به تینا عذاب سپکیږي او د الله عدالت پی او الله به ورسره حساب کوي دیو جنا علماء وائی سانس ہے تو چانس ہے چې ساده کنا نو چانس ته سره شته نن الله ستا عذر قبلی نن دی توبه قبلی نن در باندې رحم کوي خو چې هغه میدان شو بیا به د رحم دروازې بندي بیا به الله رحم نه کوي بیا به الله توبې نه قبلی نن الله ډیر رحم کوي حدیث مبارک کې راځي کنه وی چې د چا پخپه کې ازغې لاړ شي کنه ازغې پکې باد شي الله په دیم نیکی ورکوي ازغې چې لاړ شي یو سیز تا په یو جیب کې یخی او ته اچانک هغه سیز ګورې او بل جیب ته لاس کی نو سړی چې هغه سیز اچانک ونه مومي که نه نو دا زړی یو دړ غونته وکي نو په دې دړم الله نیکی ورکوي نن د نیکو میدان دی نن د نیکو میدان دی چې کله یو زنانه خپل بچی ته پی ورکوي پی او دا بچی یو ګوټ وکي الله په دې یو نیکی ورکوي مورله نن د نیکو میدان دی نن د کروندې میدان دی او چې کله دا مور بچی د پیو نه موده پوره شي او دا بچی صبر کی لکه پښتو کې مونږ وایو بچی کټار کا بچی د پیو نه لر کی دو نیم کال پی اس کی د پیو مدای ختم شي یو فرشته ورله پملا ډب ورکی وی د اوسه پورې چې دې څومره ګناهونه کړي الله معاف کړل آینده کې ګناه مه کوه نو دا د رحم او د کرم میدان دی سړی بازار ته ورشي خپلې بیبي له پیزار اخلي لوپټه اخلي جوړه اخلي او دې دا نیت وکي چې الله د دې نفقه په ما فرض کړي د نکاح د وجه نه دې دا نیت وکي په دې الله اجر ورکوي خپلې بیبي له پیزار الله به نیکي درکوي خپلې بیبي له کپړه الله به نیکي درکوي پیزار ورله تا ته به پې نیکي میلاویږي دا د نیکۍ میدان دی د دواړو جهانو سردار فرمایي چې څوک اودس وکي او ښایسته اودس وکي او بیا د یو مسلمان رور عیادت للاړ شي یو سړی بیمار دی او دې عیادت للاړ شي د هغه تپوس وکي اودس وکي او د هغه تپوس للاړ شي لکه عیادت د مریض کوي نو مونږ هله تپوس للاړ شو چې هغه د دنیا نه رخصت شي نه دغه خو اخیری حق دی چې د دنیا نه لاړ شي نه چې بیماری او ته اودس وکي او تپوس لی ورشي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک و تعالی بوعدا دا بنده لري کی
د شپېتو کالو په مسافت الله د جهنم نه لري کی. شپېته کاله مسافت دومره الله د جهنم نه لري کی چې دی د یو بیمار تپوسو کی او بیمار لاړ شي چې زیو او دسو کی. دا ښه خبره ده. عام طورم مسلمان لپکار دی چې د اوداسه په حالت کې اوسیږي او چې بیمار پورسۍ لزی او دسو کی. دا ښه خبره ده. شاید دی بیمار لورشي او الته د دعا ضرورت راشي لکه دعا غوښته پکې راځي بیمار له سړی لاړ شي نو ښه خبره دا ده چې سړی د بیمار تپوس لزي او دی اودس وکي او لاړ شي او د بیمار فورسی وکي. نو حدیث مبارک کې راځي د شپېته کاله د فاصلې په بنیاد الله د جهنم نه لري کی. شپېته کاله فاصله د الله د جهنم نه لري کی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې بیمار لاړ شي نو دته آرام راولئ دته تسلی ورکوئ. دله چې الله څه لیکلي هغه به هسې پیښیږي خو ته ورته وایه الله به دې روغ کی الله به دې صحت نصیب کی. خفه کېږه مه الله به درله صحت درکي. خفه کېږه مه الله به دې روغ جوړ کی. نو چې بیمار لځي دا تسلی ورکوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوسی دمول وی اعیذکما زه پناه غواړم په تاسو دواړو تاسو باندې بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. په دې خپل وسیدم کړي دي. اعیذکما بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة. په دې خپل وسی دم کړله بیا ورته وی ای بچوړو این وسو. په دې دم به ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمول. ستاسو پلار به دا دم ورچو په خپلو بچو باندې. نو نبی علیه السلام به خپله بچو باندې دم ورچو. د بیمار فرسی لبتو عیادت به یې کو. نو دا د نیکو میدان دی ځان لپکې نیکی وګټو. ویوم نبعث من کل امت په کومه ورځ چې راپورته به کو موږ د هر یو امت نه شهیدن یو گواهی کوونکی پیغمبر ثم لا یؤذن بیا به اجازت نشي ورکیدلی د عذر للذین کفروا هغې کسانو ته چې کفر یې کړی دی ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه طلب د توبې وکړلی شي. واذا رأى الذین او په کوم وخت کې چې اوویني هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی اوویني العذاب عذاب لره فلا یخفف عنهم پس پک په نشي د دوی نه دا عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکېدلی شي.